أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومرشدنا ومولانا محمدا سيد المرسلين وخاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تعالى في مقام آخر: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه وأحبوني لحب الله إياي وأحبوا لأهل بيتي لحبي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. درود شريف واي. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. قابل قدر معزز مسلمانان رونو، حاضرین و غائبین و سامعین، الله جل جلاله د انسان تخلیق د یو مقصد د پاره کړی دی، او هغه مقصد ته کچری یو انسان په گہرائی سره وګوري نو هغه مقصد د الله جل جلاله محبت ته. دی انسان ته الله جل جلاله دا ډانچه چې ورکړي دا جسم ورکړي دی، دا دومره اعضاء ورکړي دي، په دې هر یو عضو کې الله جل جلاله یو صفت یې خو دی. مثلا مونږ سوچو کو سترګې الله جل جلاله ورکړي دي، دې کې الله جل جلاله دا طاقت یې خو دی چې دا بلیدل کوي. لاسونه ورکړي دي د دې لپاره چې دا پکړ کوي. خپې ورکړي دي د دې لپاره چې په دې باندې به تک کیږي، ګرځېدل به کوي. د انسان ته الله جل جلاله په جسم کې یو بادشاہ هم ورکړي دی، د ټولو اعضاء یو بادشاہ هم ورکړي دی چې مونږ تاسو ورته زړه وایو.
او د دې زړه کار دا دی چې دا به یو سیس خوښوي دا به یو سیس نه خوښوي او بیا دې زړه کې الله جل جلاله یو خاص صفت دا ښودی دی چې په دې کې صرف د یو سیس پسند ځای نیسي. اوس په دنیا کې دوه قسمه محبتونه دي، یو محبت د دنیا دی او بل محبت د الله جل جلاله دی. کچره په دې زړه کې مونږه محبت صرف د الله جل جلاله کېدو نو دقه زړه به د محبت ځای د الله جل جلاله د ذات سره مینه او محبت ګرځي. کچره د غزړه کې مونږه د دنیا محبت کېدو نو د غزړه کې با صرف د دنیا محبت سماويږي، بل سیس بیا دې ته نشي داخلي دی. قرآن مجید کې الله جل جلاله ارشاد او فرمایا والذین آمنوا اشد حبا لله. کم کسان چې مؤمنان دي او دا دعوا کوي چې مونږ ایمان راوړی دی نو تاسو هغه ته وګورئ. کچره هغه د الله جل جلاله سره مینه او محبت ساتي او د الله جل جلاله په احکاماتو باندې په تابعدارۍ سره ګامزن وي نو دا انسان کامل مؤمن دی. او کچره دا خبره نه وي نو دا د صرف باطل دعوا ده، دا په دې خبره کې درست نه ده ثابت چې دې ځانته کامل مؤمن وي. کامل مؤمن به دا انسان هله ګرځي چې والذین آمنوا اشد حبا لله، چې کوم کسان مؤمنان دي په هغې باندې به د الله جل جلاله دا مینه او محبت داسې غالب وي چې هغه به د الله جل جلاله د حکم مخې ته بل هیڅ یو څیز نه مني. په قوت سره او په شدت سره به د زړه ته د الله جل جلاله محبت او مینه کوزه شوي وي. او دا مینه او محبت څنګه زړه ته کوزیږي د دې دپاره هم الله جل جلاله قرآن مجید کې بعض وخت کې د مؤمنانو مختلف قسمه صفات ذکر کوي. مثلا مونږه قرآن مطالعه کوو په هغې کې به تاسو بار بار دا کتلی وي ویلی به وي چې ان الله يحب المحسنین. الله جل جلاله د احسان کوونکو سره په بل باندې د رحم کوونکي سره مینه او محبت ساتي، محبت کوي. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. کم کسان چې تقوا اختیاري د هغې سره هم الله جل جلاله مینه او محبت کوي. ان الله يحب المتقين. دغه شان کم کسان چې پاکیزه ګرځي د ګناهونو نه ځان بچ کوي ان الله يحب المتطهرين. پاکیزه خلق صفا خلق دا هم الله جل جلاله خوښوي. دا ټول صفات الله جل جلاله ذکر کړي دي. د دې صفاتو مقصود څه دی؟ د دې صفاتو مقصود دا دی چې الله جل جلاله مونږ ته دا حکم کوي که چېرې ته زما محبوب جوړېدل غواړي. ګوره یو محبوب دی یو محب دی. محب دې ته ویلی شي چې زه ستا سره مینه او محبت کوم نو زه محب شوم، نو ته را سره یا کې یا نه کې دغه بله خبره ده. نو دا څومره لوی کار زما دپاره نه دی چې زه ستا سره مینه او محبت کوم. یو دا دی چې محبوب د انسان جوړ شي او هغه محبوب هم ستا سره مینه او محبت شروع کړي، هغه محبوب په خپله محب شي. نو الله جل جلاله انسانانو ته دا خبره واضح کوي چې که چېرې په تاسو کې دا یو څو صفات پیدا شي نو د دې صفاتو د وجې نه تاسو خو زما سره هم مینه او محبت کوئ، زه به هم ستاسو سره مینه او محبت وکړم. نو دا ډېر لوی اعزاز دی، لوی اکرام دی چې الله جل جلاله دا څومره صفات ما ذکر کړل د قرآن مجید په حوالې سره. که چېرې یو انسان په ځان کې دا صفات کامل طور باندې رایج کی او دا صفات په ځان کې راولي نو دغه انسان د الله جل جلاله محبوب جوړیږي. او
دی حضور صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله دا لوی مقام ولې ورکړی په ټولو مخلوقاتو کې د ټولو نه محبوب ترین شخصیت چې کومونو هغه الله جل جلاله ته حضور صلی الله علیه وسلم دا صفات حضور صلی الله علیه وسلم اپناو کړیو اوس کچره دغه صفاتونه کوم چې حضور صلی الله علیه وسلم اپناو کړی دي فزان کې راوستي دي دا مونږ هم اپناو کو نو زمونږ د پاره ماډل څوک دی حضور صلی الله علیه وسلم دی کنه د قشان با څنګه چې مینا او محبت ته حضور صلی الله علیه وسلم سره الله جل جلاله کولو یو درجه به حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم محبت هغه به الله جل جلاله مونږ ته هم راکړي او هغه محبت نه سبا زمون سره هم الله جل جلاله شروع کی قرآن مجید کچری مونږ وګورو په غور سره نو د قرآن مجید مقصود هم دغه دی چې انسان پیدا شوی د یو څیز د پاره دی چې دی به زما سره مینه او محبت کوي زما معرفت به حاصلوي کچری یو انسان ځان ته مسلمان وي او د حضور صلی الله علیه وسلم په طریقې سره د الله جل جلاله سره محبت نه کوي د انسان په خساره کې دی د ایمان کامل نه غورځېدلی دی دته هغه مزه او هغه سکون نه میلاویږي کوم چې یو مؤمن ته په منځ کې میلاویږي کوم چې یو مؤمن ته په ذکر کې میلاویږي کوم چې یو مؤمن ته په صدقه زکات او خیرات کې میلاویږي دا ولې د هغه نظر چې کومین د هغه د الله جل جلاله په ذات باندې نه هغه یو رواجی شکل او صورت اختیار کړي جمعات ترازی منځ کوي واپس وزي خبره ختم خپل ډیوټي ګرځولې ده بس نه عبادت ته بل سیز نوم دی عبادت ته محبت نوم دی دا مونږ سوچو کو کنه دی الله جل جلاله ته مونږ په منځ کې خلق کته کېږو پورته کېږو دا الله جل جلاله د پاره مونږ ولې روزي نسو دا الله جل جلاله د پاره دا هغه د رحمتونو د متوجه کولو د پاره مونږ حج ولیکو عمره ولیکو دي کې یو فلسفه ده هغه فلسفه دا ده چې الله جل جلاله مونږ ته ښیي دا خبره څنګه چې په دنیا کې ته د چا په عشق کې لیونی شي کله کینې هغه ته کله پاسې هغه ته کله د هغه دپاره لوږه تنده برداشت کې او کله د هغه دپاره ځان لیونی کې منډې ترړې ویې او خپلې کپړې غزار کې دغه شان به زما دپاره هم کې کله د مونځ په شکل کې کله د حج په شکل کې او کله د روجې په شکل کې نو انسان چې الله جل جلاله پیدا کړی دی دا صرف د دې خبرې دپاره پیدا کړی شوی دی اولین مقصود دا دی چې دا زما معرفت حاصل کی دا زما محبت حاصل کی اله به دې انسان ته د کامل مؤمن درجه حاصلیږي او کچرې په دې سیزونو باندې د عمل پیرا نه اوسیږي د دې بجاوري نه کوي د انسان کامل مؤمن نه دی او د معاشري خدا قانون دی چې یو انسان د بل چا سره مینه او محبت کوي نو بل انسان تر هغه وخت پورې هغه ته ځان نه ورکوي تر څو پورې چې د محبت کوونکي ځان هغه ته حواله کړی دی وایي مړه هغه خو صرف د خولې محبت کوي د هغه صرف د خولې خبرې دي چې یو داسې ذات وي چې هغه ته پیدا کړی ستا روح د هغه په لاس کې دی ستا ژوند د هغه په لاس کې دی ستا مرګ د هغه په لاس کې دی ستا سره د نعمتونو او د احسانونو کم بارشونه ستا سره در سره دي هغه د هغه په قبضه قدرت کې دي او بیا ته د هغه سره په خپله مینه او محبت کې دوکه کې نو هغه به تا ته صبر کوي نه نه دا هیڅ چلی نشي کېدی یو انسان تر هغه وخته پورې بل انسان ته ځان نه سپاري تر څو پورې چې ورته هغه ځان نه سپارلی نو الله جل جلاله چې هغه محسن اعظم دی او قادر مطلق ذات دی او چت ذات دی هغه به انسان ته څه ځان وسپاري د خپلې مینې او محبت ته اظهار نو تر هغه وخته پورې به مونږ د الله جل جلاله نه جوړېږو تر څو پورې چې مونږ ځان وقف کړی نه وي الله جل جلاله ته او دا به ولې
دا د دې وجنا چې هغه ذات چې کوم دی الله جل جلاله هغه د دې لایق دی چې د هغې سره مینه او محبت وساتلی شي. د څه د وجنا؟ د دوو وجوهاتو د وجنا. زه تاسو ته وجوهات ډېر دي ولې د الله جل جلاله سره مینه او محبت ضروري دی. ډېر وجوهات دي، زه تاسو ته دوه وجوهات ذکر کوم. اولنۍ وجه دا ده چې الله جل جلاله په مونږ باندې نعمتونه کړي دي، په مونږ باندې احسانونه کړي دي. معاشره کې مونږ سوچ وکړو، زناور دی، زناور شیر را واخلی، زمری. دا زمری د ده صفت دا دی چې دا به غوښه خوري، دا به انسان خوري، دا به بل زناور شلی چیر پاړ والا جناور دی. خو یو انسان راولګي، یو انسان هغه دا غو ساتي، دته غوښه اچي، د ده د ځای بندوبست کوي، دی که چېرې بیمار شي د هغې د دوایۍ بندوبست کوي. تاسو خو به لیدلي وي که نه چې دغه صفت په ده کې موجود دی چې دا غوښه خوري، انسان خوري، خو بیا هم د خپل مالک مخې ته دا لکۍ خوځوي او هغه ته څه نه وایي. صفت پکې د څه پروت دی؟ د خوراک پروت دی که نه، خو بیا هم هغه څه کوي؟ د هغه انسان مخې ته ځان خوځوي، راخوځوي او هغه ته هېڅ هم نه وایي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې هغه په دې خبره باندې پوهه دی چې زما محسن دا انسان دی، یعنی په ما باندې احسانات کوي، په ما باندې انعامات کوي. د دې له وجې نه په ما باندې لازم دي چې زه د ده سره مینه او محبت وکړم، د ده خیال وساتم. الله جل جلاله محسن اعظم دی. محسن اعظم مطلب د ټولو نه لوی احسان کوونکی دی. الله جل جلاله موږ ته بدن را کړی دی. که چېرې دا لاسونه الله جل جلاله موږ ته نه را کول، د چا نه تپوس کېدی شو چې دا لاسونه ولې نه دي را کړی شو؟ که چېرې خپې نه را کړی، چا نه موږ تپوس کولی شو؟ که چېرې سترګې نه وې، د چا نه تپوس کولی شو موږ؟ که چېرې غوږونه نه وې، دا خپې نه وې، دا جسم نه وې، دا تپوس کېدی شو؟ او د ټولو نه لوی د عقل نه وې، د چا نه موږ دا تپوس کولی شو چې زما عقل ولې نشته دی؟ یا موږ درخواست سرته کړی چې الله جل جلاله زه به په دې تاریخ پیدا کېږم او ماله به عقل راکې، ماله به شعور راکې، دا خبرې شوې وي. دا فری الله جل جلاله موږ ته راکړی دي که نه؟ نو د ټولو نه لوی احسان کوونکی په موږ باندې څوک شو؟ څوک شو؟ الله جل جلاله شو. اوس که چېرې مونږ د الله جل جلاله سره مینه او محبت نه کوو، دا زمونږ غداري ده او که نه؟ دا زمونږ غداري ده که نه؟ ځکه چې الله جل جلاله مونږ پیدا کړی یو. که چېرې زمونږ غوږونه نه وی مونږ به نه اورېده، که چېرې سترګې نه وی مونږ به نه لیده، که چېرې لاسونه نه وی پکړ نه کېده، که چېرې خپې نه وی تګ نه کېده. دا ټول چیزونه مونږ ته الله جل جلاله راکړي دي. د دې وجې نه ابن عباس رضی الله تعالی عنهما ارشاد وفرمایو: احب الله لما یغذوکم به من نعمه واحبوني لحب الله ایای. اے مسلمانانو، تاسو د الله جل جلاله سره مینه او محبت وکئ. لما یغذوکم به من نعمه، د څه د وجې نه؟ د دې د وجې نه چې په تاسو باندې الله جل جلاله نعمتونه راورولی دي، په تاسو باندې احسانات راورولی دي. نو اولنۍ خبره دا شوه چې مونږ باید الله جل جلاله سره مینه او محبت کوو، په مونږ باندې لازم دي، ځکه چې الله جل جلاله زمونږه محسن حقیقي دی. او دویمه وجه، د دې وجې نه به مونږ د الله جل جلاله سره مینه او محبت ساتو چې الله جل جلاله قادر مطلق ذات دی. قادر مطلق ذات څه ته ویلی شي؟ د هغه په قبضه قدرت کې د هر یو څیز روح دی. د هغه په قبضه قدرت کې، د هغه په قدرت کې د هر یو څیز فنا ده او د هر یو څیز بقا ده. څنګه قادر مطلق ذات دی؟ دا صرف قادر مطلق ذات دی چې څه په اراده کې او په منشا کې د هغه راشي هغه کوي. د چا خیال نه ساتي، د چا خیال نه ساتي الله جل جلاله، تر دې پورې چې حضرت نوح علیه السلام دی، د جګر غوښې دی، زوی دی.
الله جل جلاله ارشاد ورته فرمای چې دا زوی به دې غر کیږي. هغه ورته ارشاد فرمای چې الله جل جلاله دا زوی خو زما د اهل نه دی. الله جل جلاله ارشاد فرمای انه ليس من اهلك انه عمل غير صالح فلا تسأل لما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله جل جلاله ارشاد فرمائی دا استاد اہل نہ دے کچر استاد اہل نہ وے نو دبا پتا باندی ایمان راوڑے وے ته چې کم کار کې دا کار به ستا سره په دې کې کومک کړی وي زما احکامات به منودلی وي لہذا زما په منشا کې چې سره راځي زه چې څه غواړم قادر مطلق ذات ما خپل قدرت خیمه دا ستا دا زوی چې کوم دی دا د غر کېدونکو نه دی او دا به غر کېږي او هم هغه شانتې غرق شو. حضور صلی الله علیه وسلم لویه هستی ده بعد تو اللہ جل جلالہ نے فضیلت حقت حاصل دے لیکن اللہ جل جلالہ چی سغوالی ہم حق بکی ابو طالب پروت تے زنکدن شروع دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مخی تورزی اے چچا جان تکلیمہ ہوا دا قیامت پورز بزستازی موارے ما دا قیامت پورز بزستازی موارم کلمہ ہوا اللہ جل جلالہ وحی را لیگی ارشاد فرمائی انک لا تہدی من احببت ولكن اللہ یہدی من یشاء. چی اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ہدایت دا ستا پلاس کی نہ دے تکا ہر سمرت تووے چی تو ہدایت قبول کا تو ایمان راوڑا دا پیتن نشی کولے ولكن الله يهدي من يشاء هدایت کا چریکے او کم ذات دنو هغه زیما هغه به هدایت کوما کچری زه هدایت نکوما هغه کسب د دنیا نه دغه شان بی دین او کافر زی. نو الله جل جلاله د چا خیال لساتی قادر مطلق ذات ته یو بل واقع رايات شو حضور صلی الله علیه وسلم د یو بیبي کزی او هغه وتا په غبین کې وباچي او هغه بیاس کی سو وخت بعد سو واقعه رااله حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد و فرمایي چې آینده به زه د دې بیبي کدغه شربت نسکم د غبین ده فورا وحی راځي چې په دنیا کې با ک پیغمبر هم دی ژوند تیرې خود حضور صلی الله علیه وسلم بشان هستی ده هغه به هم د الله جل جلاله تابعداري کوي. وحی راځي الله جل جلاله ارشاد فرمائی یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. اے نبی تول هغه سيزونه په ځان باندې حرامه کوم سيزونه چې ما حلال کړی دي ستاده پاره دا حق نشته دی چې ته هغه سيزونه په ځان باندې حرام کی کوم سيزونه چې ما فطرتي تور باندې پتا باندې حلال کړی دي. حضرت ابراہیم علیہ السلام دے خپل زوی ذبح کئی دا اللہ جل جلالہ دا حکم تعمیل کئی زلکی پورا ارادہ دا یقین دے چی زب زوی اسماعیل علیہ السلام لاند سملوما مرے بولا چاڑا را کاغم او ذبح کوم بے دا حقا ارادہ دا لیکن دا اللہ جل جلالہ منشا بدل دا حقا دا حقی لاندی چاڑی لاندی گھڑ راولی او گھڑ ذبح کی. نو انسان چې دنیا ته راغلی دی چاہے پیغمبر اولی نه دی هغه کوي او کار کوي نو هغه به د الله جل جلاله د حکم تابعداري کوي. کچره هغه د حکم تابعداري نه کوي نو قادر مطلق ذات الله جل جلاله دی اسنه چې الله جل جلاله په مونږ باندې قهر نازل کی. نو تاسو تما دوه خبرې وکړي یو خبره د دیو جنبا مونږ د الله جل جلاله سره مینا او محبت ساتو چې الله جل جلاله محبت یعنی محسن حقیقی دی یعنی لو احسان کون کې دی. دویمه وجه د دیو جنبا مونږ د الله جل جلاله سره مینا او محبت ساتو چې الله جل جلاله قادر مطلق ذات دی یعنی په قدرت کې د هغه په لاسو کې د سچ د هغه سره شان وي
د هغه په قدرت کې د هر یو سیز روح دی، د هر یو سیز ژوند دی، او د هر یو سیز چې کوم دی نو هغه حیات دی او مرګ دی. د دې وجې نه به موږ د الله جل جلاله سره مینه او محبت ساتو. او څنګه مینه او محبت به د الله جل جلاله سره ساتو؟ څنګه چې زموږ اکابرو کړی و، کم اسلوب او کم منهج چې زموږ اکابرو اختیار کړی و، او کم منهج چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم اختیار کړی و، دومره مینه او محبت د الله جل جلاله سره به کاو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کله به اذان شروع شو نو زه به د حضور صلی الله علیه وسلم مخې ته رالم، ما به حضور صلی الله علیه وسلم به ما ته ارشاد وفرمایي چې لرې شه د مخې نه. ما به وی حضور عائشہ ما ستا بیبي ما. حضور صلی الله علیه وسلم به په خپل مینه او محبت کې دومره غرق و چې ارشاد به وفرمایي عائشہ څوک تا؟ عائشہ رضی الله تعالی عنها ارشاد فرمایي ما به ورته وی چې د ابوبکر صدیق لور یم کنه. ما ته به الله حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې ابوبکر صدیق څوک؟ بیا به زه پوه شوم چې حضور صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله په مینه او محبت کې داسې مقام ته رسېدلی دی، او د حضور صلی الله علیه وسلم مینه او محبت په داسې غالب شوی دی چې د دنیا یو څیز هغه ته نه ښکاري. دا د هغه پیغمبر د الله جل جلاله سره د مینې او محبت ته اظهار مقام. دیو بل صحابي متعلق راځي، عبدالله نامه یې ده، په ذوالبجادین باندې مشهور دی. د هغه متعلق راځي کله چې د حضور صلی الله علیه وسلم د نبوت متعلق خبره واورېده د خپلو ملګرو نه، نو د خپل کور نه ووته او په صحرا کې بیابان کې روان دی، مدینه مکې ته ځان ورساو. حضور صلی الله علیه وسلم ته چې کله مخامخ شو نو حضور صلی الله علیه وسلم ته ارشاد فرمایي اے د الله رسوله ما ته کلمه ووایا. حضور صلی الله علیه وسلم هغه ته کلمه وویله. مسلمان شو، واپس چې کور ته راغی خپل تره ته تپوس کوي، وای عبدالله اورېدلې مې دي چې دا کلمه ویلې ده؟ وی جی او ما کلمه ویلې ده. وی خبره دا ده چې ته ما لوی کړی، پتا باندې ما خرچې کړې دي. ستاسو دوه آپشنز دي، یو خبره دا ده که چېرې په کور کې اوسېدل غواړې نو د دغې کلمې نه انکار وکړه، او که چېرې په کور کې اوسېدل نه غواړې او دغه کلمه باندې برقرار اوسېږي نو د کور نه وځه، او دا کمې کپړې چې دي اغوستې دي دا کپړې هم زما دي، دا کپړې هم ماته وباسه. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ ارشاد فرمایي چې ما د داسې نبی په لاس باندې ایمان راوړی دی چې هغه نبی د الله جل جلاله نه بعد بزرګتر دی. سوال نه پیدا کېږي چې زه د خپلې کلمې نه انکار وکړم. البته دا مې په وس کې ده چې خپلې کپړې دا دوه جوړې چې مې اغوستې دي دا به درته وباسم او دغه شانتې به وځم. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه خپل تره هلته کې ووهو، ویې ټکاو، د کور نه یې بهر ته راوویسته، بهر یې کړ. او د ده مور هم موجوده ده. مور چونکې ډېر رحمدله وي، هغه بهر ته راووته، د دغه شانتې لغړ را روان دی، هیڅ کپړې ورسره نشته. د څه دپاره؟ د دغې دین د محبت د وجې نه بهر ته را روان دی. مور ورته آواز کوي عبدالله ته خوا راشه، زما سره یو ټاټ را سره دی، دا ټاټ له درکمه دومره خو وکړه چې دوه حصې کا، یو د ځان نه د ګرمۍ او د یخنۍ د بچ کېدلو دپاره د ځان نه تاو کا، او په یو ټاټ باندې د خپل ستر پټ کا. حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنه هغه ټاټ را واغسته، دوه حصې کړه، د ځان نه یې تاو کړ. ذوالبجادین ورته ځکه د دې وجې نه وایي چې بجاده اصل کې ویلی شي ټاټ ته، کپړې ته، یعنې د دوو کپړو خاوند. او دی را روان دی، خپل کور یې پرېښو، خپله مور یې پرېښوده، خپل هر څه هغه مزې پرېښودې، او د الله جل جلاله په مینه او محبت کې مست را روان دی.
د حضور صلی الله علیه وسلم مخې ته راځي، صحابه کرام ګوري وای ناشنا کس را روان دی، ناشنا کپړې اغوستي دي. چې کله مخامخ شو وای خاندل وای خاندل، اے حضور صلی الله علیه وسلم زه ستا په مینه او محبت کې، زه د الله جل جلاله په مینه او محبت کې د کور نه راوتی ما، خپله مور مې پرېښې ده، خپل ماشومان مې پرېښي دي، خپل تره مې پرېښی دی، خپل کور خپل یاران دوستان مې پرېښي دي، خپل کلی مې پرېښی دی، راغلی یم ستا دربار ته. حضور صلی الله علیه وسلم هغه لیږي صفې ته چې لاړ شه په ده باندې سبق ووایې، دی به چې کوم دی نو ماهر د قرآن جوړ شي. څه وخت تېرېږي، مختصر کومه دا واقعه، د جنگ اعلان کیږي، ټول صحابه کرام وزي روان دي یو میدان ته. چې کله دی ورسېده نو په دې حضرت عبدالله رضی الله تعالی عنہ باندې تبه راله. حضور صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده چې په عبدالله باندې تبه راغلې ده. صحابه کرام راغون شو، حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دواړه موجود دي. دیرال الحضور صلی الله علیه وسلم عبدالله ته کېناسته داسې، او د عبدالله رضی الله تعالی عنہ سر راوچت که په خپله غیږه مبارکه کې کېښو. یا عبدالله څه حالت دی؟ عبدالله فرمایي ډېر ښه حالت دی، او زنکدنې شروع شو. زنکدنې شروع شو او د حضور صلی الله علیه وسلم په چهره مبارکه باندې د هغه سترګې لګي او سا چې کوم دی نو د هغه نه پرواز کوي. چې کله هغه وفات شو نو حضور صلی الله علیه وسلم چونکې کپړې نه وي، هغه دوه ټاټونه ورسره وو. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د زما دپاره او زما د الله دپاره خپلې کپړې لرې کړي دي، زما په وجود باندې چې دا کم صادر دی د دې صادر نه دله کفن جوړ کړي. تاسو په خپله سوچ وکئ چې په یو انسان باندې په قبر کې د حضور صلی الله علیه وسلم صادر مبارک پروت دی، د هغه به څومره لوی مقام وي. کفن تیار شو، هغه ته کفن ور واغوستولی شو. بیا د جنازې وخت راغی، حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي د دې صحابي جنازه به زه هم پخپله کومه. حضور صلی الله علیه وسلم د حضرت عبدالله ذوالبجادین جنازه هم پخپله وکړه. قبر تیار شو، حضور صلی الله علیه وسلم نور اصحاب هم ولاړ دي. حضور صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته عرض کوي، اے ابو بکر اور اے عمر رضی الله عنهما، چې تاسو د لاش راخلی نو ډیر احتیاط کوئ، دا ډیر لوی صحابي دی، ادب او احترام سره د لاش راواخلی او ما ته راکئ، او تاسو په خپله دې قبر ته مه کوزوئ، زه به په خپله دې قبر ته کوزومه. مونږ سوچ وکړو معاشره کې خپله قبر ته هغه څوک کوزئ خپل مړی چې د هغه قریبي رشته دار وي. داسې کوي که نه چې څوک ډېر زیات د هغه قریبي وي نو وایي راشئ دی قبر ته کوز کړي. د دې خبرې نه دا معلومه شوه چې حضور صلی الله علیه وسلم اصحابو ته دا ښیي چې که چېرې قریبي رشته دار په دنیا کې د دې صحابي موجود دی نو هغه قریبي رشته دار چې کوم دی نو هغه ځئ ما. حضور صلی الله علیه وسلم په خپلو لاسو مبارکو باندې هغه قبر ته کوزئ، او چې کله قبر ته کوز که حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ارشاد فرمایي، حضور صلی الله علیه وسلم یو جمله ارشاد فرمایله چې الله جل جلاله دا عبدالله دی، د دې عبدالله نظر عظیمه، او اے الله جل جلاله ته د دې عبدالله نه راضي شه. حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنه او دغه شان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې یو جمله هم ارشاد فرمایله چې کاش په دې وخت کې دا قبر زمونږ دپاره تیار شوی وی او په دغه لاسو مبارکو کې زمونږ لاش او میت چې کوم دی د حضور صلی الله علیه وسلم سره ورسره وی. دومره لوی مقام هغه صحابي ته الله جل جلاله د څه د وجې نه ورکړو؟ هم د دې وجې نه ورکړو چې د الله دپاره او د هغه د رسول دپاره
خپل ځان، خپل کور، خپل اولاد، خپل مشران او خپل مور او خپل کلی پرېښودی. هم د دغه وجې نه الله جل جلاله بیا د دې خلکو دپاره ارشاد فرمایي الله ولی الذین آمنوا. هغه کسان کوم کسان چې ایمان راوړی دی او په حقیقت سره د ایمان کوم احکام دي او کوم څیزونه په ایمان سره لاګو کېږي په انسان هغه یې اپناو کړي دي، نو الله جل جلاله عجیبه ارشاد فرمایي الله ولی الذین آمنوا. داسې نه چې هغه کسان د الله جل جلاله دوستان دي، داسې نه فرمایي الله جل جلاله د هغه کسانو دوست دی. دا ډېر لوی مقام دی او دا مقام انسان ته څنګه حاصلېږي؟ ګورئ موږ دنیا کې سوچ وکړو دا انسان چې کوم دی دا خو ډېر د خطاونو نه دی. مثلا قرآن مجید کې الله جل جلاله بعضې صفات داسې ذکر کړي دي چې هغه ښه صفات دي د انسان سره ورسره دي چې دی محسن دی، دی تقوادار دی، دی پاکیزه دی وغیره وغیره. بعضې څیزونه داسې ذکر کړي دي چې هغه الله جل جلاله ته معلوم وي چې په دې انسان کې دا خرابۍ موجود. امام شاه ولی الله رحمه الله حجت الله البالغه کې یو تفصیل کړی دی. ډېر څیزونه په انسان کې خرابۍ موجود دي، لکه مثلا انسان ظالم دی، ظلوما جهولا، ظالم دی، جهولا جاهل دی، فطرتي طور باندې. څنګه جاهل دی؟ مثلا یو مسله چرته کې دلته کې د منبر نه واورېده، بیا بل ځای ته لاړ، هلته کې هغه مسله بل شانتې وه، نو دی به فورا وایي چې یاره دا سړی خو چې کوم دی نو اگر چې هغه لوی شیخ الحدیث ولې نه وي، لوی مفسر د قرآن ولې نه وي، وایي دی خو په غلطه باندې دی. هغه ته دا پته نشته دی چې شاید دا یو مسله هم په شریعت کې موجود وي، د بل یو رکن د وجې نه ته اجازت ورکړی شوی دی. نو انسان فطرتي طور باندې جاهل دی، دا هم د انسان خرابي ده، کمزوري ده. ظالم دی فطرتي طور باندې، دا هم کمزوري ده د انسان. وکان الانسان عجولا، جلباز دی، دا هم کمزوري ده. مثلا څنګه جلباز دی؟ 2-3 ورځې مونځ له راغی، 2-3 ورځې چېرته تهجد له پاڅېد، 2-3 ورځې چېرته کې اوابین وکړه، 2-3 ورځې چېرته د چاشت مونځ وکړه، بیا د الله جل جلاله نه دعا کوي یا الله مالا اعلی عہده راکړي، اعلی عہده باندې مې پایس کې، پلانکي امتحان کې مې پسټ راولې وغیره وغیره. که چېرې دعا قبوله نه شي په 2-3 ورځو کې، مړه داسې کار دی یار، دعاګانې نه قبلېږي یار. زه چې کوم دی 2-3 ورځې پاڅېدلی یم، مونځ مې کړی دی، 2-3 ورځې چې کوم دی ما اوابین کړي دي او اوس مې دعا نه قبلېږي، بس په ورغوي کې زرغونی. جلباز دی چې زر وشي. دا سوچ نه کوي چې هغه قادر مطلق ذات الله جل جلاله په قرآن مجید کې 900 ځله څو ځله 900 ځله د مونځ ادا کولو حکم کړی دی چې تاسو مونځ ادا کوئ، مونځ ادا کوئ، د دې ادایګي وکړئ. او زه یو ورځ چېرته په جمعه باندې راځم یا یې په اخترو کې کومه، هغه قادر مطلق ذات 900 ځله ما ته حکم کړی دی او زه صرف په هفته کې یو ځل کومه او بیا وایم چې زما چې کومې دعاګانې دي نو هغه دې زما د مرضۍ کېږي. مثلا یو کس دی، موږ ورته ووایو معاشره کې هلکه دا چپلې برابر کا، یو پیر ورته ووایو دا چپلې بهر ته مه وځه د کور نه، ماشوم دی بهر ته هلکه مه وځه د کور نه، هغه بیا هم وځي، نو فوراً هغه ته وایو تا ته ما 6 ځله ونه وي چې ته به د کور نه بهر ته نه وځي او ته بیا وموځي او بیا پې را باندې کو. الله جل جلاله چې مونږ او تاسو دا ټول کائنات پیدا کړی دی 900 ځله ارشاد فرمایي چې تاسو مونځ کوئ او تاسو مونږ په هغې کې صرف د جمعې یا د اخترو مونځ کوو او بیا وایو چې څه دعا مونږ غواړو هغه دې فوراً قبوله شي. دا ذهن مني دا خبره ولې به قبلېږي؟ تا الله جل جلاله ته ځان وقف کړی دی؟ نه، الله جل جلاله ته تا ځان نه دی وقف کړی. حالانکه د دې غلطو باوجود الله جل جلاله مونږ سره یو سودا کوي. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه، چې بېشکه دا انسانان دا مسلمانان د دیو نه ما دا ځانونه اغوستي دي، د دیو دا جانونه، د دیو دا جسمونه دا د دیو په قبضه قدرت کې نه دي، دا د دیو نه ما اغوستي دي او د پیسو په ځای مې ورته جنت ورکړی دی. اوس که چېرې دا انسان د خپل اختیار مطابق
کار کوي نو دا انسان په پردي سیس کې څه کوي کار کوي مثلا دکان ته ورشو ټماټر واخلو او هغه ټماټر ګندای موږ یې واپس کو کنه چېرې دا خراب دي اسې نه پیسې اخلي دغه شان الله جل جلاله زموږ جسمونه اغستې دي که چېرې دا جسمونه موږ د الله جل جلاله د احکاماتو مطابق نه چلو نو الله جل جلاله چې کومه سودا زموږ سره کړې ده او جنت یې موږ ته په بدله کې راغلی دی نو د هغه جنت په تمه کېږي موږ نه هله به موږ د الله جل جلاله هغه معرفت ته رسو کله چې موږ د الله جل جلاله د احکاماتو بجاوري وکړو وخت کم دی الله جل جلاله دې موږ له په دې خبرو باندې د عمل کولو توفیق راکړي